السلام علیکم کتونکو د وخت پېښور حیدرآباد کې موجود یم او دلته چې نن د هاوسینګ سکیم قرآن اندازۍ دلته نن آغاز وشو. د وخت را سره هاوسینګ منسټر ډاکټر امجد صاحب موجود دی. دې سره په دغه حواله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب دا ته ووایه چې نن چې کومه قرآن اندازي وشوه د دې تفصیل راکړئ او دا کومه یوه داسې نوې سکیم تاسو شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. دا چې کوم تاسو یې د حیات آباد پیس پایپ چوک ته د ډېر پرایم لوکیشن دی. په دې کې په 2015 کې دا فلیټونه چې دا موږ شروع کړیو د سرکاري ملازمینو لپاره. دا یو 1600 سکوير فټ دی، یو 2100 سکوير فټ دی. نن چې کوم قرآن اندازي وشوه دا چې کوم خلکو اپلیکیشن جمع کړیو سرکاري ملازمین دا په هغې کې وه او تاسو ورته کته چې دا ډېر په ټرانسپیرنټ طریقه باندې آنلاین زموږ درخواستونه جمع شو، بیا کمپیوټرایز بیلټینګ وشو او خلکو ته د هغوی چې کمپلیټس دي هغه الاټ شوه. نو انشاءالله دسمبر د دې لاس ډیټ د کمپلیشن دسمبر پورې به دا کمپلیټ شي. تاسو یې دا څونه فلیټس دي دا ټول تقریبا لگژري فلیټس دي. په دې کې هر قسم چې دی څه قسم مطلب دا د څونه فیسیلیټیز دي. په لفټ پکې دي، په دې کې جیم شته، په دې کې مارکیټ شته، په دې کې مطلب دا دی چې 3 بیډرومز او 2 بیډرومز فلیټس دي. نو دا ډېر ښه په طریقه باندې سرکاري ملازمینو ته میلاویږي. په انسټالمنټ باندې 10% په دې کې دغه د ډاون پیمنټ دی، باقي انسټالمنټ ایزي انسټالمنټ. نو سرکاري ملازمین چې د هغوی د ټولو نه غټه مسله غټ ایشو چې دی هغه د کوري تاسو ټول ته پته ټولو خلکو د عام پبلکي بهرحال چې زمونږ کم ډومین نازي زمونږ په اختیار کې سره راځي نو مونږ هغه کوو. د دې نه علاوه جلوزی هاوزینګ سکیم هم انشاءالله په 2 میاشتو کې کمپلیشن دی. هغه د دې صوبې د تاریخ دویم غټ سکیم دی. د حیات آباد نه بعد په 10,000 کناله باندې دی. نو انشاءالله هغه هم شروع کړو په تیر ګورنمنټ کې. هغه هم کمپلیشن طرف ته ډېر په تیزۍ باندې روان دی. نو نن تاسو ټول وکړه چې دا بالکل په ټرانسپیرنټ طریقه باندې وشو. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ویژن هم دا دی چې هر ځای کې د ټرانسپیرنسي او هر ځای کې د انصاف وي. ساتل کی ډاکټر صاحب دا ته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره خو داسې تاسو وګورئ ستاسو خپله حلقه هم ده او بیا خپل سوات هم دی. هلته هم داسې ډېر ښایسته ځایونه دي. نو هلته هم څه سوچ دی، څه فکر لرئ چې هلته کم داسې ځایونه تاسو نښ کړي منتخب کړي چې هلته یوازې سوات نه بلکې چې څومره صوبه ده څومره ډسټرکټس دي د هغې ټول ډي سي ګانو ته چې څونه ډي سیز دي هغو ته موږ لیټرې کړي چې تاسو موږ ته د ځمکې آیډنټیفیکیشن وکړئ. کوم ځایونه کې چې سټیټ لینډ وي هغه د هغې نه علاوه کم ځایونه داسې وي چې هلته کې ضرورت وي او ځمکه موږ ته په ارزان نرخونو باندې میلاویږي. نو انشاءالله ټول ډسټرکټ کې زموږ پروګرام دی د سیټلایټ ټاونز مطلب دا چې واړه واړه ټاونز په 500-600 کناله 1000 کناله. نو هر ډسټرکټ کې زموږ دا پروګرام دی روان دی. زموږ کوهاټ کې جرمې په نوم باندې حویلیا، ایبټ آباد کې د حویلیا په نوم باندې، دغه شان کوهاټ کې دنګرام زموږ 500 کنال باندې سکیم روان دی. انشاءالله هغه هم کوشش کوو چې دسمبر نه مخکې هغه موږ سټارټ کړو. نو هر ډسټرکټ کې به انشاءالله موږ دا سکیمونه کوو.